محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو، نن یو د جمعې بهترینه وظیفه عظیم الشانه وظیفه راته ښایمه. دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو ټولې پریشانۍ ختمې کړي او دا د حدیث مبارکه وظیفه ده. یعنې د حدیث مبارکه په رڼا کې راته ښیمه چې دا وظیفه څوک کوي په هغه باندې به د دنیا او د آخرت خیرونه الله تعالی ورکوي. د دنیا او د آخرت مصیبتونو تکلیفونو نه به الله تعالی د انسان ته نجات ورکوي. او دا وظیفه ډیره اسانه ده محترم مسلمانانو، صرف د جمعې په ورځ یې وکئ. د جمعې نه علاوه هم په هره ورځ یې کولی شئ. نو محترمو راځئ دغه وظیفه راته ښایمه چې انسان باندې برکات هم نازلیږي، انسان ته خیرونه هم میلاویږي، د انسان تکلیفونه او پریشانۍ هم الله جل شانه خود به خوده ته دعا هم مه غواړه، په تا باندې به د دنیا مصیبتونه کمیږي او د دنیا خوشحالۍ به راته راځي فوراً، او دعا نه بغیر به ستا حاجت پوره کېږي. محترم مسلمانانو، داسې بهترینه وظیفه درته ښایمه. دا وظیفه په دې طریقې سره وکړئ محترم، انشاءالله چې الله جل شانه به مو ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو او هغه مسافرو چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی مو د زړه خوشحالۍ ټولې نصیب کړه. الله تعالی دې ته ډېرې عزتونه درکړي محترمو، او زما ټولو کتونکو اورېدونکو ته د الله تعالی د زړه مرادونه او حاجتونه پوره کړي. محترمو، نن زموږ وظیفه درود شریف ته، او درود شریف یو داسې درود درته ښیم محترمو چې د هغې به تاسو داسې فایدې راته د هغې وایمه چې ستاسو په ذهن او په ګمان کې به هم هغه فایدې نه وي. محترمو، هغه برکات به راته الله تعالی درکړي، هغه حاجتونه به د الله تعالی پوره کړي، هغه مسلې به د الله تعالی ختمې کړي. دعا هم مه غواړه، بغیر دعا نه به الله تعالی ستا هر رنګه مسله ختموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو پیر ما باندې درود شریف ووایي که نه، الله تعالی هغه ته 3 عظیم الشانه انعامات ورکوي. دا څوک فرمایي؟ دا د دواړو جهانو سردار نبی مصطفی محمد مجتبی عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما ستاسو ډېر خوږ پیغمبر دی محترمو. هغه فرمایي چې چا په ما یو پیر درود شریفي وي، الله جل شانه به د دې په بدله کې په د انسان 10 رحمتونه را نازلوي، او د انسان به 10 ګناهونه الله جل شانه معاف کوي، او د انسان به 10 درجې الله جل شانه هغه بلندوي. محترمو، یو انسان وایي چې زما د واده وشي، زما د نکاح وشي حق او سچ حلاله، نو محترمو که دا محبت چا څه کوي او که بغیر محبته دی وایي چې ماته د بهترینه نکاح میلو شي، نو د هغې دپاره محترمو د هر فرض مونځ نفس 140 پیرې درود ابراهیمي کوم چې موږ په مانځه کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. دا درود شریف دی د هر فرض مونځ نفس 140 پیرې پابندۍ سره شروع کی، انشاءالله چې 15 ورځو کې به د انسان پسې داسې رشتې را ماتې شي لکه څنګه چې یو تیز باران وي اوبه ماتې په نالو کې بهیږي. محترم مسلمانانو، داسې به د هر سایډ نه په ده باندې د الله تعالی رحمتونه نازل شي. او حدیث مبارک کې دا حدیث هم راځي چې من تمسک بسنت عند فساد امتی فله اجر 100 شهیدین. نبی پاک سلام فرمایي څوک چې د فساد په زمانه کې زما یو سنت ژوندی کي، محترم هغه ته الله تعالی د 100 شهیدانو ثواب ورکوي. نو لہذا یو سنت په خپل ژوندۍ کې ژوندي کول، خپل بچو ته ویل چې بچیه راځه نن روټۍ خورو لاسونه وینځو، ځکه زموږ محبوب صلی الله علیه وسلم چې روټۍ خوړل لاسونه به مخکې وینځل. بچیه راځه نن د میز په ځای باندې په درستخان باندې روټۍ خورو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې روټۍ خوړلې. چې کله روټۍ نه فارغ شئ بچیه راځه نن لاسونه وینځو، ځکه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روټۍ نه پس لاسونه وینځلې. محترمو، داسې یو سنت ژوندی کول د دنیا او د آخرت فایدې دي، پکې د دنیا او آخرت مصیبتونه به دنه انشاءالله لرې کېږي. او دا حدیث مبارک کې راځي چې څوک درود شریف په کثرت سره وایي، الله تعالی د دنیا ټول غمونه د هغه نه لرې کوي او د آخرت ټولې خوشحالۍ د انسان ته ورکوي. نو د دنیا غمونه څه دي؟ زمونږ بیماریان دي، زمونږ نکاحګانې نه کېږي، زمونږ قرضونه نه ختمیږي، زمونږ پریشانۍ نه ختمیږي. محترمو، تاسو روزانه 1000 وارې درود شریف خامخا په خپل زندګۍ کې راولئ، د دې به تاسو ته ډېره غټه فایده وي. یو خو به دا وي په تاسو به نه قرضونه وي انشاءالله، که قرضونه د باندې وي الله تعالی به د خپلو خزانو نه ادا کوي، تاسو باندې به غمونه نه راځي
تاسو باندې به تکالیف پریشانۍ نه راځي دغه درود شریف په برکت باندې. بل دا چې علما کرام فرمایي چې څوک روزانه 1000 پیرې درود شریف وایي د مرګ نه مخکې به راته الله تعالی په جنت کې هغه ټکانه ده ښیي، یعنې په جنت کې چې د کوم کور دی کم جنت دی څرنګې دی هغه به ورته الله جل شانه ښیي. نو محترمو دا ګوره یو عظیم الشان عمل دی، عبادت دی. یو صحابي باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله زه څونه درود شریف په تاسو یم، زه خو مطلب 3 حصې کړه وي، زه به دونه درود شریف یم. نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل که دې نه سیوا وې نو ډېره بهتره وي. بیا نیمه ورځ بیا ورته وي که دې نه هم د سیوا کړه ډېره بهتره وي. لهذا ټوله ورځ به هغه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل. نو محترمو د ټولو پریشانو مصیبتونو د غمونو تکلیفونو د ختمېدو دپاره درود شریف په خپل زندګۍ کې تاسو راولئ او روزانه اعتبار سره د 1000 نه سیوا وایئ، کم مه وایئ محترمو. خود به خوده به ستاسو وینئ 2-3 ورځو کې چې الله تعالی به ستاسو زندګۍ خوشحالي راولي، اطمینان به راولي. اوس په کم درود شریف وایئ نو بهتره دا ده چې کم درود فضایلو والا درود شریف دی هغه درود ابراهیمي دی کم چې موږ مونځ کې وایو. اوس که دغه څوک نشي ویلی نو داسې دی وایئ صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، دا هم درود شریف دی. که دا نشي ویلی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، دا هم درود شریف دی. که دا څوک نشي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، یا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. دا درود شریف چې څوک د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس 80 پیرې ووایي نو علما کرام فرمایي چې د انسان د 80 کالو ګناهونه الله معاف کوي، 80 کالو عبارت ثواب ورته میلاویږي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آسان درود شریف شته محترمو انشاءالله، او د ټول نه آسان درود شریف صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو درود شریف انشاءالله شروع کوئ. زه هم الحمدلله روزانه درود شریف یم. زما که تاسو خبر شئ نو زما هیڅ تنخواه نه ده محترمو د جومات او د مدرسې، لیکن الحمدلله د الله تعالی ډېر زیات شکر ګزار یم چې الله تعالی راته هغه خوراک راکوي، هغه هر څیزونه راته میلاویږي ټیم په ټیم باندې، نه راباندې قهره شته الحمدلله، هیڅ تکلیف راته نشته، ښه روغ جوړ صحتمند الحمدلله، ښه په هر څه برابر. نو تاسو هم درود شریف روزانه اعتبار سره شروع کئ، کم از کم 1000 پیرو نه کم مه وایئ. سیوا چې تاسو څومره ویلی شئ انشاءالله دې فایدې به راته په دنیا کې هم الله تعالی ښکاره کوي او په آخرت کې به هم تاسو انشاءالله تاسو به وینئ چې هغه په آخرت کې هم ډېر زیات خوشحاله وي دغه انسان او د عمل نه به هم د نیکو نه ډېر زیاته ډکه وي. لهذا د درود شریف عام کئ، په خپلو زندګو کې سنت ژوندي کئ، خپلو بچیانو خپلو بیبیانو باندې خپلو خاوندانو باندې الله تعالی به د خوشحالۍ درکړي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.